بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع خصال فقال لا تشركوا بالله شيئا وإن قطعتم أو حرقتم أو صلبتم ولا تتركوا الصلاة متعمدين فمن تركها متعمدا فقد خرج من الملة ولا تشربوا الخمر فإنها رأس الخطايا كلها ولا تركبوا المعصية فإنها سخط الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت عبادة ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ یو انصاری صحابی دا د سلیمی قبیله سره تعلق دا و د حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ په دور خلافت شیدای حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ د شام د پورا قاضی او معلم جوړ کړو لزلیو او په بیت المقدس په 24 هجری باندې 72 سال عمر شه دای وفات شو دا ابو الولید کنیت دا. حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرمی چې مت محبوب صلی الله علیه وسلم دی وی خبري وصیت وکړه په هغه وی خبري شي سلیر خبري پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا ور تکړی چې په دې حدیث شری کې مې بیانای لا تشرکو بالله شیئا تاسو د الله سره هیڅ قسم شریک ما جوړایي و ان قطعتم اگر چې تاسو ټوکړي ټوکړي شي او حرقتم لیتوسی د دې پر اوسوي زول شي یعنی پیر شي سوي زول شي او تاسو تویل شي چې د الله سره شریک جوړ کا خو بیا چې شریک جوړ نه کی د الله سره او صلیبتم لیتوسی په پنسي کې کول شي نو په پنسي د شه د الله سره شرک ما کوي او دوام وصیت سور تکای دوام ورته فرمی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ولا تتركوا الصلاة متعمدين فقصدن میز ما پوتی کوي فمن تركها متعمدا فقد خرج من المله چا چې په قصدن میز پوتی ک نو د ملت اسلام نه وي. او دریم وصیت ورته فرمی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ولا تركبوا المعصيه د الله نه فرمانی مکه فانها سخط الله ځکه چې الله تعالی په دې باندې سخت ناراض کیږي. او اخیری وصیت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام متفرمی چې ولا تشربوا الخمر شروب مچي فانها راس الخطايا كلها چې ځکه چې د ټولي ګناه بنیاد وجړ ده. الله تعالی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دې وصیت باندې مشتمل کړي توفیق امين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو اللهم إنك عفو اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا وآتنا ولا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا